شپږمه پیدا د دې میاشت د رمضان د روژې بنده مومن مسلمان په دې روژو سره په دې نیکو اعمالو سره په دې میاشت کې د جهنم نه لرې کېږي. د جهنم نه لرې کېدل په دې میاشت کې د مؤمنان لپاره دې په باره کې څو احادیث ذکر کېږي. په یو روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په یو روژې نیولو باندې چې الله رضا لپاره بنده ونیسي، پیغمبر علیہ السلام فرمائی دغه مومن مسلمان دی یو روجی په نیولو سره 80 کاله په مزل اندازه باندې د جهنم نه لرې کیږي. لکه 80 کاله چې څومره مزل وي جهنم ته دا دومره د جهنم نه دی لرې کیږي. په یو روایت کې راځي 80 کاله، په بل روایت کې راځي 100 کاله، او په بل روایت کې راځي مطلب دا چې 500 کاله په مزل په اندازه باندې د جهنم نه لرې کېږي. معنا څومره مسافه چې د ځمکې او د اسمان ترمنځ ده. په یو روژې نیولو سره بنده د جهنم نه دومره لرې کېږي. بخاري او مسلم شریف حدیث د نبی اسلام فرمایي من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار 70 حریفا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صام چا چې روژه ونیوله یومن یوه ورځ ونیوله فی سبیل الله فلار د الله کی جهاد کې په عمره کې او په حج کې یې د خدای رضا لپاره روژه ونیوله بعد الله وجهه الله تعالی لرې کېده د مخه عن النار د جهنم نه 70 حریفا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په اندازه د 80 کاله مسافت د مزل دومره 80 کاله مزل په اندازه باندې د دې مومن مسلمان د مخ د جهنم نه لرې کړي. جهنم ته دومره لرې شي په یوې روژې باندې، په بلې روژې اندازه کو، په بلې روژې اندازه کو، په بلې روژې اندازې کو، نو چې دومره اندازه دی لرې شي د جهنم نه لرې شو دی به څه وګرځي؟ جنتي به وګرځي. په یو بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من صام یوما فی سبیل الله بعدت منه النار. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ رضا لپاره کوم مومن مسلمان روجه ونیسي بعدت منه دی بنده مسلمان روجهدار نه لرې شي نار جهنم مسیرة 100 عام. پیغمبر علیہ السلام فرمائی په اندازه دی 100 کالو مزل په اندازه 100 کاله چې څومره مزل کیږي دومره الله پاک د دې مومن مسلمان په دې یوې روجې باندې د جهنم دنه دومره لرې کیږي. په یو بل روایت کې ذکر کیږي دا روایت ترمذی شریف کې ذکر شوی د همدارنګه معجم الکبیر هم ذکر کړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من صام یوما فی سبیل الله چا چې روژه ونیوله د الله په لار کې یو ورځ جعل الله بینه وګرځي الله پاک ما بین دې روژهدار و بین النار په ما بین د جهنم کې خندقن دومره مسافه دومره حجاب دومره لویه پرده دومره لوی معنی کما بین السماء والارض لکه څرنګه چې ما بین د ځمکې او د اسمان کې څومره مسافه ده. معنا دومره د جهنم ته نه لرې کې لکه څومره چې ځمکه اسمان لرې ده. مطلب دا تر اوسه پورې د ځمکې نه څوک اسمان ته نه ده تللی نه ده رسېدلی ځکه د ځمکې نه اسمانه پورې څومره مسافه د 500 کاله مزل ده. 500 کاله مزل چرته د چا عمر دومره شته. یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په معراج کې چې الله پاک اسمانونو ته خېجولی نور څوک اسمان ته نه دی رسېدلی. کوم چې د سپوږمۍ او د ستورو دا خبره کې دا خو د اسمان نه ډېر لاندې دي. نو په یوې روژې باندې چې یو بنده مومن مسلمان الله رضا لپاره ونیسي د جهنم نه دومره لرې کېږي لکه څومره چې د ځمکې او اسمان ترمنځ او دغه اندازه یادې علما چې 500 کاله مزل په اندازه باندې په یوې روژې باندې دی لرې شو. په 2 روژو باندې 1000 کاله په مزل په اندازه 3 روژو باندې همداسې حسابوئ 1.5 کاله په اندازه باندې د مزل د جهنم نه لرې ګرځي. خو په دې روایتونو کې فی سبیل الله ذکر کېږي. د دې مبارک کې د علماء اختلاف ده. بعض علما دا قول کې چې دا فی سبیل الله ذکر راغلی دی لفظ په دې حدیث مبارکو کې مراد هغه روژه ده چې یو مومن مسلمان د کافر په مقابله کې د جهاد په ورځو کې د یو روژه ونیسي د ثواب اجر. دویم جماعت د علماو دا قول کوي چې دا هر حدیث کې ذکر شوی ده دا مطلب سو حدیث کې فی سبیل الله ذکر شو مراد دی فی سبیل الله نه یو دا چې د جهاد لاره کې
او دویم فی سبیل الله معنا د جماعت علماء دا کړي چې د الله رضا لپاره، لکه څنګه چې ملال قاری رحمه الله دا فی سبیل الله لفظ عام کړی دا. ملال قاری رحمه الله د مشکات شریف شارح د دی وی اے فی الجهاد و فی طریق الحج او العمره او طلب العلم ابتغاء مرضات الله. دے فرمائی کہ او سڑے په جهاد کې دا رجوع سی او کې او سڑے حج ته روانې دي حج موسم کې دا رجوع سی او عمرې ته روانې په عمره کې دا رجوع سی او که طالب په طلب د علم په وخت کې دا رجوع سی یا یو بنده خالص د خدای رضا لپاره رجوع سی. د دې حدیث د معنا دا چې الله پاک یو نفلی روجم چې بنده ونیسي دومره د جهنم نه دی لرې کړي، نو په فرض خو ډایرکټ جنتي ګرځي. ځکه په حدیث مبارکو کې سره راغلل پیغمبر علیه السلام فرمایي چې روجې میاشت په برکت سره بنده د جهنم نه ازادېږي، جنتي ګرځېږي. د یو نفلی روجې ثواب دا ده چې په 80 کاله اندازه مزل د جهنم نه دی لرې کېږي. په بل روایت کې 100 کاله راغله، په بل روایت کې لکه څنګه چې ځمکه او اسمان څومره مسافه ده، په یوې روجې باندې جهنم نه دی دومره لرې کېږي. خو دا ګوره نفلي روجه او فرضي باندې چې خو بنده مؤمن مسلمان ته د جهنم نه بچوالی راځي، اتقو من النار راځي. او د روایت کې ذکر شوی خندقن جعل الله بینه و بین النار خندقن. خندقنا ملال قاری رحمه الله فرمایي چې حجابا شدیدا مانعا بعیدا مسافه مدیدتن. فرمایي چې مراد دنه دا لویه پرده وي، یو لوی معنی جداواله به ډېر زیات په مسافه باندې لکه څومره مسافه چې مطلب د اسمان او د ځمکې ترمنځ ده. ملال قاری رحمه الله فرمایي مسافه 500 سنتن په اندازه د 1500 کاله مزل باندې د یو روجه باندې ده څه ګرځي د جهنم نه بنده لري ګرځي. نو الله پاک د موږ او تاسو جنتیان په دې روجو سره وګرځولي.